رمضان المبارک کې د دې جمعتونو سهالو مکمل د خلکو نه بډکو قرآن کریم به جمعات کې بیا د منځونو پر اوقات کې که چا به تلاوت کوو نو قرآن به ورته نه میلاوېده ځکه هر یو انسان په لاس کې به قرآن د هر یو انسان په لاس کې به تسبیح وي هر یو انسان په سر باندې ټوپۍ اخودی او د جمعات ته به د اوقاتو نه مخکې راتاو نوافل به یې کول خدا د یو محدود وخت پورې چې هغه صرف د رمضان مبارک میاشت وه نو کوم یو انسان چې د دې دریو څیزونو په خلاف باندې مقابله او مجاهده کوي خدای د یو محدود وخت پورې کوي صرف رمضان کې کوي یا په بعضې ایام او بعض اوقاتو کې کوي دا انسان کامیاب نه دی ګورې کامیاب هغه انسان دی چې دی د خپل مرګ پورې د دې دریو څیزونو سره مقابله وکړي او ځان په شریعت باندې قایم پاتې کړي نکم یو انسان چې مقابله وکړه مجاهده وکړه او ځان په شریعت باندې قایم پاتې کړي تر قرآن په ژبه کې استقامت وي الله فرمیل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هغه خلق چې دوی چې زمونږ رب الله دی او ثم استقاموا بیا پرې باندې مضبوط ودرېدل د دې نه چا خوا نه کړل څه قسمه رکاوټ او مانع عادت نه بیا هغې ته اخوا دې خوا نه کړل بلکې استقامت یې وکړه تتنزل علیهم الملائکه بیا به پر انسان باندې فرشتې راکوزیږي نازلیږي به څه ټیم به نازلیږي د مرګ په وخت کې څه ټیم به نازلیږي چې دا انسان قبر طرف ته ورشي او هغه ټیم به را فرشتې نازلیږي چې دا انسان د قبر نه پاسي تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا فرشتې به ورته وایي یریږئ به نه غمجن کیږئ به نه وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون هغه زیری قبول کړئ د هغه جنت زیری قبول کړئ چې ستاسو سره به وعده کېده او بیا ورته فرشتې سوی نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره موږ ستاسو ملګري دنیا کې هم اوس آخرت کې چې کوم دی نو موږ به هم ستاسو ملګري یو او ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون ستاسو لپاره به نن پرې جنت کې هغه څه چې ستاسو زړه غواړي او هغه څه به ومي چې پرې ژبه سره او خوله سره چې کوم دی نو تاسو غواړئ نزلا من غفور رحیم دا هغه بخونکي او رحیم ذات د طرف ستاسو میلمستوب دی او میلمستیا ده نو استقامت علی الدین دار انسان نه مطلوب دی د وخت پورې نه و یو انسان دی د یوه شپه په جذبه کې راغی د چېرته د چا تقریر واورېده یا دلته په ذیل اعمال کې تعلیم واورېده او یا د تبلیغیانو سره کېناسته او دی په جذبه کې راغی کور ته لاړ د ټکې خوبه نه که ماسخوتن نه لګېدلی تر سهاره پورې سلام ګرځي او بیا نه تړي سلام ګرځي او بیا نه تړي او بیا سوای سهار هغه فرض مونځ هم پرېښوده پنځه ټیمه مونځونه هم پرېښوده نوافل خلاصه کې اوس دغه انسان دا کمال نه دی رسول الله مبارک روایت دی چې بهترین عمل هغه دی چې دا همیشه دپاره اگر کرا کم ولې نه ته کم عبادت کوه یعنې پنځو مونځونو سره کم نوافل کوه خو همیشه دپاره کوه نه دا چې رمضان کې بس صرف ستا د عباداتو سیزنه رمضان مبارک کې چې نو په تا باندې مونځونه فرض وکړي تلاوت ته باندې لازم ذکر اسکار دی کول د هغې نه وروسته چې کوم دی نو چوټي دې وکړه نه استقامت علی الدین د دې دریو څیزونو به هر ټیم مقابله کې ته به د نفس سره مقابله کې ته به چې د شیطان سره هر ټیم مقابله کې ته به دغه شانتې د هغې مخلوق سره او د هغې انسانیت سره چې کم تا ته د شریعت په لاره کې مانع او رکاوټ دی د دې سره به مقابله کې او تر مرګه پورې چې دی نو دا به روانې نه ته چې کله تر مرګه پورې روانو نه دې ته استقامت وي او استقامت باندې چې کوم دی بیا کم څه الله تعالی ورکوي هغه بیا الله تا ته چې دی نو دا میلاویږي تاسو کتلی دي د اوبو کې به تاسو کتلی د سیند په غاړه یا د خوړ په غاړه به تاسو ناستئ په دې کې به دوه څیزونه تاسو ته به نظر باندې راشي یو به د اوبو پرې سر باندې هغه اشیا تاسو ته به نظر باندې راځي چې د اوبو په مخه کړي خځلې را په مخکې کړي واړه واړه ډکي را په مخکې کړي همدغه شان د چیرې نو واښې را په مخکې کړي یا چا چرته کې هغه یو شاپره یو ګتې راغستې هغې اوبو ته اچولې هغې را په مخکې کړي د اوبو پرې سر باندې رواني نه یو هغه څیزونه چې دا اوبه د ځان سره بیې روانې اوبو په مخکې کړي او یو به پرې خوړ کې تاسو هغه څیزونه لیدلي چې هغې ته غټې غټې ګټې وایي لوی لوی کاڼې دي چې هغه پرې اوبو کې دننه پراتې اوبه بیې د ځان سره نه بلکې دومره استقامت او مضبوط ولاړي چې د اوبو هغه دباو چې نو دا کنټرول کړي او د اوبو هغه روح په بل طرف باندې وګرځوي تاسو کتلی او تړه راسي پرته یو لوی کاڼی پروت وي اوبه د هغې نه ګیر چاپېره بهیږي او دا په ځای باندې راسي مضبوطه ولاړه راک د اوبو روح چې نو دی بدل کړی یو هغه چې د اوبو په سر باندې سپک څیزونه رواني هغه انسان چې هغه په دین باندې استقامت نه کوي
د دې انسان مثال دغه سپکو څیزونو دی ځکه چې بعضې اوقاتو کې رمضان کې شیطان تړلی و دی خو جومات ته راغی نوافل هم کړي دي تراویح هم کړي دي د هغې سره سره ذکر اسکار هم کړي دي خو شیطان چې کله راغی د ځان سره بیې نفس چې به کله غالب شو د ځان سره بیې هغه غلط مجلس او محفل چې کوم دی د یارانو دوستانو هغې ته چې دی یو ځل بیا ور داخل شه لاړ هغه منځونه هم تیر شول هغه ذکر اسکار هم تیر شه هغه ټوپۍ را پیدا کړه هغې هم وغورځوله تسبیح به یې لاسو کې هغه هم چیرې نو دا لر کړې ذکر اسکار تلاوت مکمل هر سره ختم او لاړ هغه محفل د ځان سره وبه یو په شان د هغې سپکو خزلو په شانتې او یو د خوړ هغه مضبوط کاڼی د سین هغه مضبوط کاڼی چې دی د اوبو پرې منځ کې دی خو د اوبو دباو څومره تیزي سره اوبه روانې او دی د اوبو دباو کنټرول کړي او د اوبو روح بل طرف ته چیرې نو دا وګرځي هم هغه انسان چې دی په دین باندې استقامت اختیار کړي درجې کم دی شیطان پې حملې کوي دی تنبی په شا باندې نس پې حملې کوي دی په شا باندې تنبی دی د الله په دین باندې مضبوط ولاړ دی د استقامت اختیار کړی دی د غلط مجلس کې مجلس سره هغې د ده نه چاپېره شه غلط ملګري رالل ګنده انسانان رالل دی چرته هغو نه اثر نه قولی دی په خپل ځای باندې مضبوط ولاړ دی نو مسلمان نه مطلوب هم داري چې د ځان نه به هغه سپکه خزله نه جوړی چې د هر اوبو سره چیرې نو ته بهیږې د هر محفل سره د هغې سره شي بلکې د ځانه به هغه مضبوطه تړه جوړی چې تا باندې هر قسمه حالات راځي هر قسمه بېدیني را باندې حمله کوي هغې ته به ته یو مضبوط سندانې یو مضبوطه تړه به هغه به په شا باندې چیرې نو دا ته تنبې دې ته چیرې په دین باندې استقامت وي نو الله فرمیل ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا الله هغه انسانان چې وایي چې زموږ رب الله دی ثم استقاموا او بیا په هغې باندې اقامت اختیار کړي استقامت یې وکړه دوام یې وکړه استقامت مطلب په یو ځای باندې مضبوط ودرېدل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د استقامت معنی کوي هغه استقامت دې ته ویلی شي چې د الله په اطاعت باندې د الله په بندګۍ باندې د الله په فرمانبردارۍ باندې مضبوط ودرېږي او د لومبړې په شان یو خوا بل خوا منډه نه وایي چې نن دلته دیندارو مجلس کې ناستې نه بیا لګې ذکر اسکار کې خو چې اخوا د غلطو محفل کې کېناستې بیا لاړ شي هغه دین د نوم یره دی ذکر اسکار د نوم یره دی مسلماني د نوم یره ده بیا لاړې د هغو سره د هغو شوې بیا چې کله رمضان راشي بیا د ماحول سره عادتي بیا چې کله رمضان ختم شه بیا لاړې هر سره د پرېښودل نو عمر رضی الله تعالی فرمایي استقامت دې ته ویلی شي چې د الله په اطاعت باندې سړی مضبوط ودرېږي دا د لومبړې په شان اخوا دېخوا چې دی دا منډې او ترړې نه وایي او کم یو انسان چې په دین باندې استقامت اختیار کړي د الله امداد د انسان سره کم یو انسان چې په دین باندې استقامت نه ګوري د الله امداد د سره نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم الله طلب کړی دی 12مه سپاره کې سورې هود کې الله فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فاستقم کما امرت پیغمبر تراسه استقامت په دین باندې اختیار کړه لکه څنګه چې تا ته حکم شوی رسول الله مبارک مرګرو سره ناست صحابه ور سره ناسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ګیره کې سپین ډکې صحابو ته ښکاره شول رسول الله مبارک ته صحابي وي د الله رسوله ګیره کې سپین ډکې ولګېدل بوډا شوې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمیل زه سورې هود بوډا کړم او بیا سورې هود کې کم لفظ بوډا که پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام الله فرمیل فاستقم کما امرتا پیغمبر ته په دین داسې استقامت اختیار کړه لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی رسول الله مبارک فرمیل چې د الله د حکم مطابق په دین باندې استقامت دی او مشکل کار دی دې سوچ او دې غم چې کم دی نو زه بوډا کړم زما ګیره کې سپین ولګول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه استقامت مطلوب خو چې کم یو انسان په دین باندې کله استقامت اراده وکړي او د اخوا دېخوا د لومبړې په شان منډې ترړې نه وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د قول مطابق نو دې انسان سره د الله امدادي سر سقطي رحمت الله علیه دی ډېر زیات لوی بزرګ دی الله ډېر زیات لویه درجه ورکړې وه حضرت سر سقطي رحمت الله علیه هغه یو پیره چې کله وفات شو نچا په خوب کې ولیده ورته وایي سر سقطي الله د سره څه وکړل وی بخلم وی څه کوې بخلی چې بزرګ وي نه په یو خبره باندې زه بخلی ما هغه خبره داره یو پیره ما اودس کو اودس مې کو داسې بره مې وکتل نو ښکته مې وکتل زما نه کوز چې کوم دی نو ښکته امام مالک رحمت الله علیه اودس کو نه ما چې په کوم ځای کې اودس کو نو زما استعمال شده اوبه دا خو د امام مالک رحمت الله علیه طرف ته به دی نو ما چې وکتلو هو دا خو امام مالک رحمت الله علیه دی نو زه فورا پاسېرم انا لله و انا الیه راجعون مې وي چې زما هغه استعمال شده اوبه دا په امام مالک رحمت الله علیه باندې ورځي نه چې کله ما انا لله و انا الیه راجعون وي
او لاړم امام مالک رحمت الله علیه چې کم ځای اودس کو د هغې نه ښکته کېناستم هلته مې اودس وکړه کله چې وفات شم رب کائنات راته وی سر سقطوي بخم دی په یو نقطه باندې هغه نقطه راله چې په ځمکه د پیغمبر د وارثه د امام مالک رحمت الله علیه چې کوم دی نو ادب په یو موقع باندې کړو د هغې ادب په بنیاد باندې چې کوم دی نو زه تا بخم ځکه زما د پیغمبر د وارث دومره قدر او خیال کړی بهر کې دا سر سقطوي رحمت الله علیه دی او پیر روان دی ستړی شو د یوې ونې د لاندې نه سملاسته هلته کې اوده شو چې اوده شو نو په ده باندې یو اواز راغی اواز ورته راغی ورته وایي سر سقطوي دا زما غونته کې شه ده چې سر راپورته که داسې ګوري چېرې دا څه شي ماته اواز وکړه نو دا اواز د دې ونې نه داسې راته دی وایي ورته وایي سر سقطوي زما غونته شه ځکه زه هغه ونه یم چې یو انسان په ما پسې ګټې راولي زه ورته میوې ورغورځوم زه چېرته انسان ته دغه کاڼي جواب په کاڼي سره نه ورکوم بلکې دا چې ما په کاڼو ولیک نو د کاڼې مقابله کې زه د تخته د میوې ورغورځوم نو سر سقطوي زما غونده کې شه چې یو انسان ستا سره بد کوي تا ته به بدې ردې وایي د هغې مقابله کې به بد نه کوې دا زما غونده شه خلکو له فایده ورکوه لکه ما یو انسان په کاڼې باندې ولي او زه فایده ورکړم میوې ورته ښکته راغورځوک نو بیا سر سقطوي رحمت الله علیه هغه ورته وی چې ونې په دې خبره باندې مې پوه کړه چې ته چې کوم دی نو میوه انسان ته راولي تر څو پورې چې تا په کاڼې باندې وولي نو بیا په دې باندې مې پوه کړه چې تا دا څانګې چې دی بیا د دې اور خوراک ولي ګرځي خلک دې وایي کټ دې کړي او بیا د هغې باوجود چې ته د خلکو د بدو بدله په خوست سره ورکوې او بیا هم تا ټوک ټوک کې او بیا یې په اور باندې ورپسې کوي بیا تر اور د پاره خوراک ولې ګرځي دا د اور د پاره چې کوم دی بیا ته ولې خوراک ګرځي بیا یې خلک ولې بلوي ولې دې رکوي ونې ورله عجیبه جواب سر سقطوي رحمت الله علیه له ورکړه ورته وایي دا ځکه چې په بعضې اوقاتو کې په ما کې استقامت نه نو دا استقامت نه لرل په یو کار باندې دومره لوی جرم دی چې د هغه جرم په بدله کې زه دومره خیرخواه یم د انسانیت چې خلکو له سوری هم ورکوم دومره خیرخواه یم د انسانیت چې ما په کاڼې باندې ولې بدله زره کاڼې نه ورکوم میوې ورته راوغورځومه خو د هغې باوجود زه په اور ورپسې کېږم ما کې بعضې اوقاتو کې استقامت نه وي نو سر سقطوي څنګه استقامت نه وي ته خو په ځای باندې ولاړئ ته خو خوارې خوا نه ځې راځې وایي کله کله زه هوا د چپو نه هغه متاثره شم او هوا چې کم ځای نو زما څانګې هغه طرف ته جوکاو شي او که هوا بل طرف ته راشي زما را څانګې بل طرف ته جوکاو شي زه د هوا په دغه لهرونو او چپو پسې یو خوا جوکاوېږم بل خوا جوکاوېږم په داسې هوا په ټیم کې په ما کې استقامت نه وي نو د عدم استقامت په بنیاد باندې چې کم دی په دغه جرم په بنیاد باندې الله زر جهنم ایندن وګرځولم نو دې کې موږ دپاره یو سبق پروت دی چې کم یو انسان کې استقامت پروت دی ګورئ نو د سره د الله امداد شامل حالي کم یو انسان کې استقامت نه اخوارې خوا منډې تړلې وي دې محفل کې کېناستې تبلیغي خبره شروع وه بس د آخرت سره فکر شروع شو دی وایي بس منځونه شروع کومه بیا تسبیح هم د جب نه روغ غونته کې لاس وروغځې ټقارې شروع کړي او د دې ځای نه چې ووت په یو بل محفل کې کېناسته بیا د هغې محفل هوا و د هغې چپې چې کوم دی نو و دی بیا هغې طرف ته متاثر بیا هلته تللی بیا پکې استقامت ګورې نه نو رمضان مبارک په لنډو باندې تیر شوی دا د دې موضوع انتخاب مې دې لپاره وکړو رمضان مبارک په لنډو باندې تیر شوی دی دې کې تمامو خلکو عبادتونه کړي ډېر کم داسې خلک پوهي چې هغه به د عبادت نه محرومه پاتې شوي اکثرو خلکو هغه که ګناهګار دی هغه که دیندار دی که فاسق دی فاجر دی کم از کم 15 ټیمه مونځ د خوار یو انسان راغلی دا تراو کې خو به که اکثر نه نو بعضې شپو کې به خامخا شامل شوی دا روژې خو الحمدلله زموږ پښتانه ټول نسی بعضې به کې نشم ولی کم بیماري نو ټولې نسیک نه پرې دین باندې استقامت اختیار کوي د دې نه اخوا د عباداتو چوټي ګورې نه رخه دا منځونه چې څنګه رمضان کې فرض و همدغه شانتې غیر رمضان کې هم فرض دی دا ذکر اذکار دا چې څنګه رمضان کې کېدل پکار و دغه شان غیر رمضان کې هم پکار دی هغه نوافل هغه تهجد هغه د سترګو خیال ساتل هغه د ژبې حفاظت کول هغه د غوږونو حفاظت کول هغه د دل او د دماغو حفاظت کول هغه صرف رمضان سره خاص نه وګورئ غیر رمضان کې هم ستانه مطلوب دی نه استقامت په دین باندې دا انسان له پکارداري چې دا استقامت اختیار کې د الله امداد بستا سره بیا شامل حالي ګورئ تاسو ګورئ قرآن کې به بلا واقعات تاسو ته به نظر باندې راشي دا صحابه چې اکثر بلکې تمامو ځایونو کې صحابه کرام الله فلاح او کامیابۍ ته ورسولي وو نو د هغې بنیاد هم دغه و چې دیو کې استقامت ډېر زیات شوی
تاسو غزوه بدر واقعه اورېدلې ده، علماو نه تاسو اورېدلې. غزوه بدر کې 313 صحابه کرام او اخوا 950 کفارو او بیا دی خوا د اسلحو تفصیل کوي واورېده او هلته و د اسلحو تفصیل واورېده کفارو سره، د دیو سره د سورلو تفصیل تاسو واورېده، د هغو سره د سورلو تفصیل تاسو واورېده. بعضې اوقاتو کې به صحابه کرام جهاد له لاړل، توره به نه وه، دغه لوړې او چوکې به یې راماتې کړې، پرې باندې به چې کوم دی پرې کاڼو باندې به جهاد کو، خو استقامت پکې وګورئ ښه، میدان به یې چرته نه پرېښوده، ملګري به پرې خوا کې را پرېوتل، پراته یې وروسته به یې اوچتو، تر دې پورې چې کوم دی لولو خلق پر دیو په مخ کې را پرېوتل. الله قرآن کې فرمایلی انبیا به د دیو په مخ کې را پرېوتل، بلکې بیا هم د دیو استقامت کې چې کوم دی نو اخوا دی خوا به رانه، بلکې دیو به میدان کې په دغه استقامت، په دغه دین، په دغه جهاد باندې مستحکم او مضبوط ولاړو. دا هغه استقامت په بنیاد باندې به چې کوم دی نو الله فلاح ور ورسول. صحابه کرام یو موټی الله چې کوم دی نو تمام دنیا باندې غالب کړل. ذکر یو کې بلا صفاتو، خو هغه صفتونو کې د ټولو نه لوی صفت چې کوم دی نو استقامت علی دین، دین باندې استقامت کول. پیغمبر علیه السلام سره بعضې صحابه ودرېدل او بیا د غشو باران به ملا به یې غشو تا خوا کړه چې دی کې به بالکل هغه ورننوتل، سینه به یې ورته اخوا کړه، یو سیډ بل سیډ پیغمبر علیه السلام به یې بچ کو، تیښته به یې چرته نه کوله. دا هغې استقامت بنیاد و، الله چې کوم دی نو فلاح او کامیابي ور ورسوله. ورې وجه همنګه سکولونو کې هغه تیمور اورچونټي یوه قصه وه، تیمور باچا او یو د میږي قصه وه. تیمور باچا چې دی نو حملې به یې کولې او بیا به دشمن په سپاکو دی، کامیابي به یې نشوه موندی. یو پیره د اوبو د ډن په غاړه باندې ناست دی او ډېر زیات پریشان دی چېرې زه حملې کوم او دشمن بیا ما په سپاکي، څه قسمه کامیابي ما ته میلاوه نه شي. خبر یې داسې د اوبو د ډن په غاړه باندې ناست دی، د یو میږی دی، میږی دی اوبو ته راغورځېدلی دی، دی بیا پر دیوار باندې درې ډنډې او د اوبو په غاړه باندې چې کم کاڼی دی یا ګټه رسي شی یا دیوار دی، دغې ته به راوروخېږي او ورو ورو به رسي ځي سزې پورې ورسي، دغه ځای نه بیا راوښویږي اوبو ته بیا راوښویږي، بیا پر اوبو کې راسې لګیا دی لمبو وهي، بیا ځان په څه طریقې سره سیټ ته کړي او بیا په دغې باندې بره خیږي، کله پکې بالکل اخرني سر ته چې ورقابو شي نو بیا به راوښویده ولاړ کمر، بیا به اوبو ته راغی. 18 پیرې تیمور دغه شان ناست او ګوري ورته چې دا میږی څه کوي. اخر کې یو پیره راغی په بره باندې وخه سیره چې کوم دی اغاړې ته وروخته. تیمور د هغې نه اخوا بیا خپل عزم بیا تازه که، وی چې یاره دا خو میږي ما ته غټ سبق وخو چې خیر دی ته به ناکامه کېږي، خو استقامت په اختیار مضبوط په ولاړې ګورې یو پیره به الله رسې ورځ راولي چې فلاح ته به دې ور ورسوي او بیا د هغې نه وروسته الله تعالی کامیاب که. نو مسلمان له پکار دی په دین باندې استقامت کوي، په دین باندې چې کله ته مستقیم وې د الله امداد به ستا سره شامل حالي، د الله امداد به ستا سره شامل حالي. خو که استقامت در پکې نه و، یو ټیم کې یو شانتې بل ټیم کې بل شانتې، بیا د الله امداد د انسان سره شامل حال دی. تاسو قرآن وګورئ، قرآن کې به بلا واقعیت تاسو ته په نظر باندې راشي چې کومو خلکو په دین باندې استقامت اختیار کړي، الله بیا څنګه لارې ول راایستلي دي، الله څنګه چې کوم دی نو دی ول خلاصي لار راایستلي. حضرت یوسف علیه السلام واقعه تاسو بار بار اورېدلې ده. زلیخې دننه که په کمرو باندې 7 دروازې پسې تاله کړې، خو یوسف علیه السلام په هغه ټیم کې هم استقامت اختیار کړه، دین باندې مضبوط ولاړه. زلیخې چې ورته کله وی های ته لږ دی خوا راشه، هغه ورته معاذ الله پناه د الله، او بیا زلیخې چې پې حمله وکړه، یوسف علیه السلام دروازې ته لاړ، الله لار کولاوه نه کړه، بیا دروازې تاله ماته شوه، بیا بلې دروازې پورې منډه کړه، بیا الله تعالی تاله کولاو کړه، 7 دروازو باندې بهر ته ووته. ځکه کم یو انسان دین باندې استقامت اختیار کې مضبوط ودرېږي، د چا د دباو د لاندې نه راځي، د چا نه اثر نه قبلوي، د غلطو خلکو په محفل کې د هغو نه متاثره کېږي. الله هغه انسان له چې کوم دی هغه بیا فلاح او کامیابي ورکوي، الله بیا لارې چې کوم دی نو دا ورته ورپلانځي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده، هغه کله کله یو انسان د سوچ کې چې یاره په دې دور کې په دین باندې استقامت، په دین باندې مضبوط پاتې کېدل دا مشکل کار دی، دا ډېر زیات مشکل دی. ځکه دا د فتنې دور دی، دا د رسمونو او رواجونو دور دی، په دې دور کې په دین باندې مضبوط پاتې کېدل دا مشکل کار دی. هغه وایي د دې انسان مثال دی سره لکه یو روډ دی او د دې روډ په غاړه باندې ونې ولاړي، نو بیا تاسو کتلی چې بالکل هوار روډي او په هغې کې سګیر نه
او د هغې په غاړو باندې ونې ولاړې دې ځای کې تاسو کښېنئ مخکې 1 کیلومیټر مخکې تاسو یې کوئ نو سړی دا ونې رسې روډ پرې منځ کې رسې ولاړې دي داسې ورو دا روډ تنګ شوی داسې انسان دی نه دی مثال در رسېری لکه دی چې په دې ځای باندې ناست دی مخکې نه ځي هلکه ته مخکې سفر ولې نه کوې ولې په دې ځای باندې ولاړې یاره زمه خوا هغه روډ چې رسه ځای پورې لاړ شي سې کوه هغه ونې ورو داسې را تنګېږي او بیا د روډ پرې منځ کې ولاړې لار بنده راک په کوم طرف باندې لاړ شم یو انسان ورته ته ما پسې راځه روانه که را خو کولاوه پرې خو زه راغلی یم دی چې څومره مخکې ځي را لار کولاویږي داسې سړي ته راسې ښکاري که نه سړی بیا هغه ځای بنده را که هغه ځای ته ته ورشې ورو ورو دا لار داسې کولاویږي راسې ورو ورو کولاویږي همدغه شانتې یو انسان که زړه و په دې دور کې په دین باندې استقامت یو مشکل کار دی په دین باندې مضبوط ودرېدل دا مشکل کار دی دره مثال د هغې سړي دی چې لرې نه لارسی کوي او بیا چې کله ته روان شي که نه الله انسان ته را لارې مخکې ور سپړي ګورې ښه په دې دین باندې تا تک شروع که عزم وکړه زه به په دې باندې مضبوط ودرېږم ما ته که مخکې نفس رکاوټ جوړېږي نفس ور خپې د لاندې نه کوم هغه کار به کومه چې هغه الله ته مطلوب وي که ما ته مخکې شیطان موړه کېږي شیطان چې کوم دی نو دا به پرېږدم مقابله به کوم مجاهده به کوم هغه کار به خپلوم چې کوم زمانه قرآن او حدیث مطالبه کوي که کور کې مخلوق ښځه ده بچي دي مور و پلار دي خویندې رونه دي ګاونډی دی یار دوست دی محفل والا دی مجلس والا دی دې ما ته د دین په لار کې رکاوټ جوړېږي بس دا به پرېږدم او هغه دین باندې به مستقیم ودرېږم اگر که هر قسمه تکالیف په ما باندې راځي قرآن ته تاسو وګورئ لږ تاسو ته بلا واقعات په نظر باندې راشي وګورئ د ابراهیم علیه السلام بیبي ده بیبي هاجره دا ابراهیم علیه السلام له چې الله زوی ورکړ حضرت اسماعیل علیه السلام الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وایي لاړ شه شام نه دا خپل بچی روان کو دا خپله بیبي روانه کو دا کوم ځای چې اوس خانه کعبه ده دغه ځای کې پرېږدوه دا خانه کعبه چې نن سبا کوم ځای دی دا بلکل سپېره علاقې وې شګې وې په دې باندې بوټی نه و ځکه بوټی هغه ځای چې کوم ځای کې اوبه اوبه خو هلته وې نه دلته مرغۍ نه وې ځکه مرغۍ خو هغه ځای حیوان سي جاندار سیز خو هغه ځای کې چې هلته کې اوبه خو وې نه په هغه سرو شګو باندې پرېږدوه کله چې ابراهیم علیه السلام هغه دې راوستل دا ښځه او دا ماشوم بچی الله بچی ورکړی نه وی دا یې راوسته او په هغه ځای باندې پرېښود او ترې روان شو بیبي پسې آواز وکړي موږ چا ته پرېږدې ته خو لاړې غاږ ورته نه کوي څه کړه الله حکم بل آواز پسې کوي موږ چا ته پرېږدې بیا هم آواز نه کوي درېیم آواز یې وکړه بیا هم دی آواز نه کوي جواب نه ورکوي بیبي په دې باندې پوه شوې چې د الله حکم دی ورته وی د الله حکم دی وی او بس وی الله به موږ نه ځای کوي او په کوم ځای باندې چې پرېښودی په هغه ځای باندې هغه مضبوطه ودرېده دا هغه ځای نه اخورې خوا نه ځي ښه نه دا وایي چې راشه را بچی پرې اوږه راواړوه په دې ځای کې څه کوې خاوند خو پرېښودې اوس مخکې به ځمه چېرته اوبه به مخکې له راشم په هغه ځای باندې را کمې اوبه او کم خوراک او ختم شو خو د هغه ځای نه جدا کېږي نه ګورې خاک او تر دې پورې بچی تندې واغسته سخته ګرمي ده سرې شګې دي اوس خدای څو رښتیا نه بچی کم ځای سملوم چارو ناچارې هغه بچی راوسته او په هغه تړقېدلو شګو باندې له پاسه سملو وایي په دې تړقېدلو شګو دې سملو بچی خو ټوپونه ول ماشوم خو هسې هم خپې ټکوي او بیا خو یې ملا دا شګې سیزي بس دا غریب هغه ځای کې شګې ورته وپړقېږي لکه له لرې نه اکثر دی غرمه کې دی روډ باندې سړی وي د اوبو ډنډ دی هغه شګه داسې پړقي هلته منډه کي او بیا د هغه ځای نه چې کوم دی نو دې خوا را منډه کي دې منځ کې چې کوم دی نو کم جور ځای نه میلې نه افزرین هلته کې چې کوم ځای سایې خلک کوي صفا مروه په منځ کې هلته کې بیا تیزه منډه وایي ځکه بچی ته هلته کې پناه کېږي استقامت په هغه ځای باندې خو داسې نه کوي چې بچی په اوږه راوړه او تخته ځه مخکې ځغله چېرته اوبه به درله مخکې راشي لار به ووایي په هغه ځای باندې را استقامت ته ګورئ الله څه وکړل په هغه ځای باندې اسماعیل علیه السلام د خپو نه الله چینه را زرغون که زمزم ورته وایي او نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې به داسې مسلمان نه وي چې هغه دا نشي ویلی چې ما او زمزم نه دي څکلي هر یو انسان خېټې ته الله ورسول تر دې پورې کفارو به هم څکلي ده او د هغې دور نه واله تر قیامت د ورځې پورې وی دا خو یو د هغې صدقې جاریه ده الله هغه علاقه زرخیزه کړې د دغه استقامت د وجې نه او د هغې سره سره چې کوم دی الله ته د دې هغه منډې چې دی کوم وچه کرې لګولې او منډې والې او په هغه سرو شګو باندې بچی سملولې الله ته دومره محبوب رالل چې ته که عمرې لځې سایې بین الصفا والمروه به کې منډه به وهې که ته حج لځې هلته به سایې کې منډه چې کوم دی نو دا به وهې الله ته راغې هغه چال دومره خوښ راغې چې بس په تا باندې تر قیامت د ورځې پورې چې کوم دی نو دا کوي دا ولې هغې استقامت اختیار نه استقامت والا دین اختیار کوي نه دا چې رمضان مبارکو زمونږ منځونه هم ختم زمونږ نوافل هم ختم بیا به بر رمضان راځي بیا به چې کوم دی د لومړۍ په شان منډه وهمه بیا به چې کوم دی ذکر اسکار کومه عبادت په کومه نه استقامت
څنګه د رمضان کې کول داسې غیر رمضان کې هم کوه انشاءالله د الله امداد به سره قدم په قدم باندې تاسو ته مخکې ما واقعه بیان کړې وه فرعون چې کوم دی نو کور کې هغه یو زنانه ساتلې وه او هغه زنانه ډیوټي او دا وه چې د فرعون ښځې له او د فرعون لوڼو له به یې سر منګزو دا پټه مسلمانه شوې وه موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی و چې کله مسلمانه شوه او ایمان په موسی علیه السلام باندې راوړ نه راله فرعون لور له سر منګزې د لاسې یې منګز ارتاو شوه الله اکبر یې وي د الله نوم یې واغست د فرعون لور ورته بد بد وکتل وی دا ډېر چا نوم واغست دا خو یې له موسی علیه السلام د رب نوم وانغسته وی ولې نه وی ولې زما رب زما پلار چې کوم دی نو فرعون دا رب نه مني او ورته یې رب ولې دی دا خو زموږ غوندې انسان دی وی خبرېږه شکایت کوم یې وکړه که نه لاړ خپل پلار ته وایي فرعون ته ورته وایي زمونږ د کور خادم یم د موسی علیه السلام په رب باندې ایمان راوړی ورته وایي ښه راوسته او بیا فرعون هغه چې کوم دی خو ظالم ځکه چې لاس خپو باندې و فرعون ذل اوتاد الله ورته میخونه والا ویلي مجرم په لاس خپو باندې به میخونه ټکوال څلور میخونه دوه لاسونه او دوه خپو باندې که سزا ورکوم نو دا به اخوارې خوا کېدی نشي په ځای باندې به دا به مجرم له سزا ورکوله نو میخونه به ټکوال او بیا یې مچۍ جدا ساتلې ماران جدا ساتلې لړمان جدا ساتلې دا به په خلکو باندې ورپرېښوده دا یې چارمیخ کړه لاس خپو باندې ولې میخونه ټکوال فرعون تپوس وکړي بچي مچي خو یې نشته وړکې غونته کې لورې ده د پیو د خوراک ته یې راولئ سینې ته وله ورپرېږدوئ چې پی خوري او ماشوم یې راوسته سینې ته وله ورپرېښوله پی خوړل ورته وایي دا لور دا د لهم سبا کوم او تام نه پرېږدم د موسی علیه السلام را پرېږده او زما ربوبیت ومنه استقامت اخذوئ هر څه جګې کوه که نه فقد ما انت قاص انما تقضي هذه الحیات الدنیا څه جګې کوه که نه که لور ذبح کې او که ما ذبح کې نه جلات ته وایي وای چړه راوړه او د دې پرې سینه وله دا لور حلاله کړه کله چې حلاله کړه او د دې پرې خېټه باندې او سینه باندې دا خپلې لور هغه ګرمه اینه راوبیده دغه ټیم کې وه د مور پرې زړه باندې دلنه څه تېر شوي چې د مور د زړه د پاسه چې کوم دی نو د لور نه ساه وځي او د لور بدن چې کوم دی نو دا ټوپونه وایي او بیا هم هغه ماشومه بچی چې را د پیو د خوراک وه خو استقامت کې بیا هم رد و بدل رانغی خاک بیا هم چې کوم دی په خپل دین باندې مضبوطه ولاړه او استقامت کې رد و بدل رانغی فرعون وی لړمان راوړی ورته ورپرېږدوئ لړمان چې یو څو لړمان و چې لا به زهري لړمان مړه شوه غریبه شهیده شوه وفات شوه الله بیا څه ورکړل نبي علیه الصلاة والسلام هغه معراج په شپه باندې روان دی یو وادي ته رسول الله مبارک فرمایي موږ ور ورسېدو هلته کې خوشبوی وه داسې علاقه ټوله معطر وه خوشبوی وه ما د جبرائیل السلام نه تپوس وکړه جبرائیله دا علاقه ولې راسې معطر ده ولې خوشبویه ده ورته یې د الله رسوله دلته کې د هغې زنانه قبر دی کومه زنانه چې په دین باندې مستحکمه او مضبوطه ولاړه وه او فرعون د هغې په سینه باندې د هغې لور ذبح کړه هغه بیا هم چې کوم دی قدمونه ونه ښویدل د دین نه او بیا یې بالاخر چې کوم دی هغه هم شهیده کړه د هغې ښځې دلته کې قبر دی مزار دی او بیا فرعون چې کله دا چلوکه هغه زنانه یې شهیده کړه کور ته لاړ نو کور کې د ښځې په مخ کې راسې او غړابه کوله چې ما راسې غیرت کار وکړه ښځه اسیه مسلمانه وخه مسلمانه وه پټه په موسی علیه السلام ایمان راوړی هغې ورته یو ډېر غټ ظالم یو ډېر غټ ظلم دی که یو مظلومه زنانه هغې په خپل رب باندې ایمان راوړی او تا چې کوم دی نو تا قتل کړه هغه ورته یې ولې ښځې تا هم د موسی علیه السلام په رب ایمان راوړی وی او جلات ته وایي صبر کوئ لازمه مجلس مه برخازوئ یوه بله راله او دین هم چې کوم دی ورته یې کپړې دن لر کومې لرې که کپړې ترې لر کړې او دا هغه ښځه واسیه رضی الله تعالی عنها چې کومه فرعون دا ډېر په ناز او نخرو سره ساتلې وه خدام به ورسره و نوکرانې به ورسره وي نوکران به ورسره و ډېر په ناز او نخرو باندې ساتلې وه کپړې تلر کړې دا غریبه بیا هم چې کوم دی په دین باندې مضبوطه ولاړه د استقامت کم انسان استقامت اختیار کې الله څه ورکوي ورته وایي په ما ایمان نه راوړی وی نه ته خو یو عام انسان یې زموږ غونته کې یو عاجزه په الله باندې ایمان دی بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو فرعون وی د دا خو زما ښځه ده دا د هغې په شان دي په لړمانو باندې نه چیچم بلکې دې پسې بلیډونه راوالی د دې نه سرمن ویستل شروع کوي چې آینده دپاره خلک چې کوم دی نو بیا داسې چل ونه کړي د دې نه سرمن ایستل شروع کړه او د الله قدرت ته ګوره چې د دې نه سا نه وخت د هغې وخته پورې تر څو پورې چې د دې نه مکمل سرمن لرې کړه فرعون ورته بیا وایي ورته وایي اسې اوس راته و ایمان راوړی وی اوس پسې ایمان راوړم په تا اوس خو چې څه کوله خو دې وکړل اوس هم مضبوطه ولاړ یم فرعون یې مرچکې وړکې او مالګه وړکې او راوړی د دې پر یې بدن باندې له پاسه وشیندئ کله چې یې وشیندله
دې نه بیا هم سات را وخته پورې نښه ده. فرعون وی زما طرف ته مخ را وګرځوئ او دې ته ووایه چې داسې غونته خاوند نه دنیا باندې پاتې شو، تا ولې چې کوم دی نو داسې غلط کار کو، او زمارې محل طرف ته وله مخ وګرځوئ چې داسې یو بهترین محل هم در نه پاتې شه. هغه ټیم کې د دې روح پرواز شروع کړه او لاس یې پورته کړل، خدای پاکه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدای په جنت کې خپلې خوا ته ماله کور راکې. ځکه فرعون ماته چې کوم دی هغه دا پیغور راکړه چې تا د موسی علیه السلام په رب باندې ایمان دی، ستا نه داسې بهترین محل پاتې شه، خدای ماله په جنت کې خپلې خوا ته کور جوړ کړي. الله جنت کې خپلې خوا له کور هم ورکړه. فرعون دویم پیغور دا ورکړی وی زما غونته خاوند در نه پاتې شو. الله داسې خاوند اصیل ورکړه چې د دنیا مخ زمکې او د خاورې هغسې خاوند نه مخکې لیدلی او نه وروستو لیدلی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشره بیبي حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې کوم دی وفات کېده زنکدن و. پیغمبر علیه السلام ورته خدیجې کله چې لاړې جنت ته زما په بیبیانو باندې وسلام وې، هغې ورته د الله رسوله وړومبی نکاح خو دې زما سره کړی، زما نه مخکې خو ستا نکاحونه ستا بیبیانې څوک دي؟ پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې یوه مریم ده د حضرت موسی علیه السلام مور، او دویمه چې کوم دی د فرعون ښځه آسیه ده چې رب کائنات چې کوم دی جنت کې د هغې زما سره نکاح کړی. ځکه فرعون پیغور ورکړی چې زما غونته خاوند هم در نه پاتې شه او داسې بهترین محل هم در نه پاتې شه. دا استقامت علی الدین دی. ګورئ ښه تاسو د صحابو حالات وګورئ، څومره رکاوټونه راغلي، څومره تکالیف راغلي، دین باندې استقامت اختیار کړی، یو قدم دپاره اخوا دېخوا شوي نه دي. دا خبره ما دې پورې کوله. رمضان مبارک تیر شه، نفلونه ورسره نه دي پاتې. ګورئ رمضان سره چې کوم دی ذکر اذکار نه دی ختم، د قرآن تلاوت نه دی ختم، د الله عبادت نه دی ختم. څنګه چې هغې کې عبادت کوم دغه شانتې کوئ. نن مال افسوس رایه کرلي خلک داسې کرلي خلک ناست دی لکه ته وایې د خطا وترې فصل دی، یوه ټانټه هغسې ولاړه، بله هغسې ولاړه، بله هغسې ولاړه، او دا یو میاشت چې کوم دی دننه به هم زینو بهر به هم خلک ناست وو. دا سره اسمان نه ملایک خو به نه راتلل، دا هم د دې محلې خلک وو. دا چرته لاړل، دا په کم غار باندې ورننوتل. د دې عبادت چې کوم دی نو ختم شه که نه، د دې سوچ او تصور دا دی چې صرف رمضان کې عبادت دی او غیر رمضان کې بیا عبادت نشته. الله دې موږ ته استقامت علی الدین را نصیب کړي او په خپل عباداتو باندې الله موږ له دوام را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.